په بازارو کې چې کوم خوراکونه جوړېږي په تیلو کې سمبوسې دي پکوړې دي چپس دي دا هاي کیلریز دي دا د زړه مرګ دی دا خوراکونه دا د وجود مرګ دی دا مخوري. السلام علیکم دوستانو زه محمد ارسلان سابقه نېشنل باکسر انټرنیشنل باکسینګ کوچ نن په ښه صحت باندې په فټنس باندې په ښه ژوند باندې یو څو خبرې در سره کول غواړم. دوستانو په تمامه دنیا کې خلک د خپل صحت به انتها خیال ساتي. زموږ په پښتانه وطن کې خلک د صحت دومره خیال نه ساتي د خوراک دومره خیال نه ساتي چې څه په لاس ورځي بس خوري ورزش نه کوي فټنس نه کوي سپورټس نه کوي. په دې باندې یو څو خبرې در سره کول غواړم. زموږ په وطن کې د سپین ږیرو ګوډې خوږېږي ملا یې خوږېږي ډسکونه یې ناست دي د جوړو بیماریان یې ورته بلډ پریشر یې ورته شوګر به انتها زیات دی د زړه عملې به انتها زیاتې دي د اعصابو ناروغۍ به انتها زیاتې دي. کله چې زموږ ته شوګر ولې پیښیږي زموږ په وجود کې چې کله کولېسټرول زیات سي ټرایګلیسراید یو ټایپ دی د کولېسټرولو چې کله هغه به انتها زیات سي نو زموږ په لبلبه باندې زوري انسولین ريزिस्टنس چې کله شروع سي هغه په شوګر باندې بدل سي. موږ ته د زړه حملې او د تکلیفات ولې زموږ په وینه کې غوړ زیات سي وازګې زیات سي کوم چې په ډاکټري زبان کې بلاکیج ورته وایي د زړه چې کوم والونه دي رګونه دي په هغې کې بلاکیج د وازګې پیدا سي نو موږ ته د زړه تکلیفات زیات سي. موږ ته بلډ پریشر ولې چې کله زموږ نروس سیستم یعنی په رګو کې تنګي راشي نو زموږ چې کوم سیسټولیک او ډیسټولیک بی پی د هغه سطح لوړه سي. موږ ته د اعصابو ناروغۍ ولې ځکه چې موږ واک نه کوو ورزش نه کوو منډې نه کوو او ګروندو ته نه ځو د سپورټس ماحول ته نه ځو کلبانو ته نه ځو نو زموږ چې کوم مسلز دي زموږ چې کوم اعصاب دي دا کمزوري زموږ چې کوم هارمونز دي زموږ هارمون ناست وي. کله چې انسان واک کوي ورزش کوي یو قسم هارمونز دي هغه ته وایي کارټیسول د کارټیسول لیول چې کم سي تاله ښه خوب درځي. انډاروفین چې کله ستا مایند کیمیکل ریلیز کې تاله خوشحالي درځي تاله سکون درځي. دا کمې پیسې چې تاسو ډاکټرانو ته په جیبو کې وراچوئ لیبارټري والا ته په جیبو کې وراچوئ د دوایانو د میډیکل والا ته په جیبو کې وراچوئ دا د خپلو خوله کې ولې نه اچوئ د خپلو بچیانو په خوله کې ولې نه اچوئ. ډاکټر تا ته چیش درکوي ملټي ویټامنز درکوي تا ته انټوبایوټیک درکوي تا ته پینکیلر درکوي تا ته د وینې د نرمېدو دغه درکوي. ته چې واک کوې ورزش کوې ستا د وینې د نرمېدو د ګولیو ضرورت نشته. ته چې کله ښه خوراک کوې فروټ خورې ته کلیجي خورې غوښه خورې تا ته د ملټي ویټامن ضرورت نشته. ته چې واک کوې ستا بلډ پریشر به نه وي تا ته به د ډاکټر ضرورت نه وي. او ته چې کله لمرو ته کښېنې ستا په وجود کې به کیلشیم وي. زموږ خلک غرمو ته نه کښېني. په یوروپ کې د تمام دنیا ایډوانس ملکو خلک په دې ژمي باندې ګرمو ملکو ته راشي و د دغه لمر دپاره و د لمرو ته خلک ناست دي. دا لمر چې کله زموږ پر وجود باندې دخ کېږي زموږ چې کوم ټوشوز دي د هغه کې د کیلشیم مقدار برابروي ویټامین ډي برابروي. زموږ د خلکو وجودونه بې انتها موږ د خوراک څه لیمیټ نشته. په ورځ کې یو انسان ته 2500 کیلري ضرورت وي چې دی خوري. موږ 4000 کیلریز خورو. دا چې 1500 کیلریز موږ زیات خورو دا چیرې ځي دا خو زموږ پر وجود باندې لوډېږي پر موږ تپل کېږي. الله تعالی په موږ کې یو ګدام ایښی دی ګلوکوجن ورته وایي چې کله دا ډېر زیات سي هغه په ګلوکوجن ګدام کې دا کیلریز جمع سي چې کله هغه هم فل ډک سي نو بیا په پیټس کې جمع سي. پیټس دا چې زموږ نس راوځي زموږ بغلونه راوځي زموږ اړخونه راوځي په دا کې وازګه به انتها زیاته سي او د انسانانو وزنان زیات سي د ده پر جوړو باندې زوري د ملا چې کوم هډوکي دي کوم جوړونه دي ډسکونه دي پر هغه باندې زوري هغه ناستې کښېني. زموږ اکثره ښځو ته زموږ اکثره زنانو ته زموږ اکثره سړیو ته دا مسله ورپېښوي چې ده ته د ملا مسلې ورپېښوي د دغه مسلې چې دی خوراک کم کوي دی واک کوي دی ورزش کوي دی به د دا مسلو څخه خلاص شي. زموږ په وطن کې خلک چې 50 کاله ته ورسېږي سپین ږیری معلومېږي. ولې؟ په دې باندې چې د ده په بدن کې یو هارمونز دی ټیسټوسټرون ورته وایي د هغه مقدار کم سي. زینک دی یو قوت دی هغه په ده کې کم سي. دی ورزش نه کوي سپورټس نه کوي ښه خوراک نه کوي د هغه د وجې د ده ویښتان هم سپین سي د ده ویښتان هم خیزي د ده چهره هم دغه زموږ خلک دا اداکاران ګوري د اکټران ګوري د فلمان چې دا ولې دومره ښایسته دي د دې دا چهرې ولې صفا دي دا سپورټس کوي دا خولته وي چې کله ته خولته وي ستا زړه په درزا باندې
ته خوله توی کې، ته منډه وکې، ته واک وکې، ستا چې کوم د مخ دا دغه دی لینس دی، دلته چې کوم باریک ټاکسینز ورته وایي، کوم ټشوز دي، هغه دومره ستا د چهره صفا کې د تمام اداکاران د خپلې چهرې په تی باندې خرڅوي. تی ته ډرامې جوړې کړي، تی ته فلمان جوړ کړي، تی ته ډېر خوند درکوي، شاهرخ خان دی، فلانی دی او فلانی دی، داسې ښایسته دی او دا دی او ها دی. که تاسو چیرې واک کوئ، تاسو چیرې ورزش کوئ، تاسو به هم ښایسته یاست. بله خبره مې دا درته کوله چې تاسو د سپورټس میدانونه آباد کړئ، خپل خوراک مقدار کم کړئ. په خوراک کې داسې شیان خورئ چې تا ته 2500 کیلریز ضرورت دی، هغه 2500 کیلریز خوره، اکسټرا مه خوره. خوراک ته حساب ولګوه چې په سالن کې څو دي، په ډوډۍ کې څو دي. بیا زیات کار د غنمو ډوډۍ کمه استعمالوئ، ورځې کمې استعمالوئ، بې انتها غوړ کم استعمالوئ. د بیکرۍ چې کم آیټم دی، د بیکرۍ تمام آیټم بند کړئ. د بیکرۍ شیان مه خورئ، مه بسکوټ خورئ، میټایانې خورئ، مې نور شیان خورئ، مې دغه خورئ، سوجانې خورئ. او بل دا دی چې په بازارو کې چې کوم خوراکونه جوړیږي، په تیلو کې سمبوسې دي، پکوړې دي، چپس دي، دا دي، دا هاي کیلریز دي، دا د زړه مرګ دی. دا خوراکونه دا د وجود مرګ دی، دا مه خورئ. ښه خوراک کوئ، فروټ خورئ، غوښه خورئ، دا تی نه چاغوي. نو په دې باندې نورې مزید به ښه ویډیو تاسو دپاره جوړوو. زما دا پیغام دی و ټول وطن ته چې هغه باید سپورټس کوي. دا خبره نه ده چې دا د انګریزانو کار دی، دا واک دا د پلاني کار دی. حدیث کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې المؤمن القوي خیر احب الی الله من المؤمن الضعیف. الله پاک د قوي مؤمن سره بنسبت د کمزوري مؤمن زیات محبت کوي. یو قوي مؤمن ښه عبادت کولی شي، ښه لمونځونه کولی شي، د خلکو سره ښه منډه کولی شي، د هغه په وجود کې توان وي، د هغه دماغ طاقتور وي، هغه ښه د خیر کارونه کولی شي، هغه خیر د فلاح کارونه کولی شي. ضعیف مؤمن خو خپل ځان نشي سمبالولی، د بل به څه مدد وکړي. نو په دې باندې تاسو چې کله د دین مطالعه وکړئ، ګوره د اصحاب کرام په وجود باندې ډېر چست وو، هغه به ورزش کوئ. د نبی علیه الصلاة والسلام په صحابه کرامو کې د داسې صحابه وو چې هغه د عربي آس سره ځغاستې، داسې وجودونه وو. د نبی علیه الصلاة والسلام د دې چربۍ څخه بې انتها زیات نفرت وو. تاسو د حدیثو مطالعه وکړئ، د قرآن مطالعه وکړئ، د اسلام فلسفه دا ده، د ښه ژوند فلسفه دا ده چې ښه صحت دی. ښه صحت باید موږ تاسو پیدا کړو. والسلام.